دویمه خبره هغه دا وکړه چې اوس موږ مدینې ته لاړ شو نو موږ دا عزتمن خلق چې نو موږ به دا بېعزته خلق دا ذلیله خلق معاذ الله داسې الفاظ استعمال کړه وی دا به وکاږو دا د مدینې نه چې دی نو کاږو دوی موږ سره جنګونه کوي نو الله تعالی د هغې جواب هغه ورکوي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ته ځان ته عزتمن وای عزت د الله څخه دی عزتمن الله دی د الله رسول دی مؤمنان دی دا عزتمن دی منافقان کافران هغه ذلیل دی هغه عزتمن هغه نه دی دا خبرې د یو صحابي واورېدی خو هغه کشر و زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه زید دغه نوم و هغه راغی خپل تر ته یې ووی تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې داسې د عبدالله بن ابی خو داسې خبرې کړي دي نبی علیه السلام د راوبلو د ملګري راوبلل تاسو داسې خبرې کړي دي نو دو قسمونه وکړه منافقانو څخه یو لوی هتیار دا قسمونه و اتخذوا ایمانهم جنة دا قسمونه دا دو یو ډال ځان له ګرځولی و نو هغه عبدالله بن ابی قسم وکړو په الله باندې چې زه د الله په ذات قسم دی که ما به دا ویلي نو هغه ماشوم هغه کشر و دغه داسې وړوکی خو نه و ځکه جهاد له تلی و ولې په صحابو کې کشر و نو هغه ته تره هم غوسه شو هغه ته نور مشران خپل هغه هم غوسه شله چې وګوره تا داسې یو ناپوهي خبره وکړله او هغه مشر سړی هغه قسمونه وکړه نو هغه نبی علیه السلام رښتینی وګڼه او ته دروغجن چې دی نو وګڼلې او ځان دی چې دی نو هغه بېعزته که نو د پخپله هغه وایي چې زه څو ورځې دقه شان چې دی نو غلی چې دی نو ناستم او ما دا اورېدي ما څه دروغ نه ویلي لیکن زما دا یقین چې الله تعالی به زما صفایي چې دی نو هغه به کوي ځکه چې دا خبرې هغه کړي دي اگر چې نبی علیه السلام ته هغه قسم وکړو او نبی علیه السلام په هغه باندې اعتبار وکړو ولې الله ته حالات هغه معلوم دی لږ وروستو دا صورت هغه نازل شه او په هغې کې چې کومې خبرې دی صحابي کړوې چې دو داسې ویل دی دو داسې ویل دی هغه په دې آیاتونو کې ذکر دی یقولون لا تنفق هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نو هغه دوه خبرې چې هغه صحابي هغه کړوې نو هغه الله تعالی هغه ذکر کړي او د هغې جوابونه هغه یې ورکړه هغه صحابي وایي چې زه نبي علیه السلام راوبللم ما ته یې د آیاتونه یې ولوسته او چې ستا تصدیق هغه الله هغه وکړو نو دوی زما اسم یقینو چې ځکه ده دا خبرې کړي دي خو په دروغو او په قسمونو یې ځان هغه اخلاص کړ نو الله تعالی هغه وړوکی صحابي کشر صحابي هغه سرخرو کړ او د دو کرتوتونه د دو سازشونه هغه نبی علیه السلام ته وښول دغه غزا کې د دې عبدالله بن ابی د ده زوی دی د هغه نوم عبدالله دی عرب هغه د خپل نوم ظلم یږدي او دغه شان د خپل پلار نوم هغه هم زوله یږدي مونږه دا خبرې دا د پښتنو جدا معاشره ده او د عربو جدا نو د هغه زوی نوم هم عبدالله هغه راغی یا رسول الله که د الله د طرف نه تا ته چې دی نو دا حکمي چې دا زما پلار د قتل شي نو بیا زه په خپله قتل کوم سبب د ما ته دا څوک پیغور رانه کې چې پلانکي ستا پلار وجل دی نو که تا ته د الله د طرف نه دا حکمي د قتل نو بیا ما ته ووایي زه په خپله قتل کوم دغې وجه دا وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیه السلام ته یې ووایي ما ته اجازه وکړه د دې کافر او د دې منافق زه سر وومه نبی علیه السلام نه نو ځکه هغه زوی راغی یا رسول الله که داسې اجازه د الله د طرف نه وي نو بیا ما ته ووایه چې زه په خپله هغه مړ کړم چې سبا ما ته څوک هغه دا پیغور نه راکوي چې ستا پلار هغه یې وجل دی ګوره ایمان دا اوس صحابي دی نبی علیه السلام وله تسلي ورکړه چې ما ته د ده د مرګ خبره د ده د قتل خبره د الله تعالی نه ده کړې کله چې مدینې ته نږدې شله
نو دا عبدالله رضی الله تعالی عنہ د رامخ کې شو او د خپل پلار د عبدالله بن ابی چې په کوم اوخ باندې هغه سورو دغه مهار ولې داسې ونیسو نو د اوخ مهار چې ونیسي دته دو هغه کلمې وایي هغه خبرې کوي د باندې اوخ هغه پیږي چې ورته وي کښېنه داسې اواز ورته کوي چې هغه اوخ چې دی نو کښېناست د زر والا چې دی نو دا پنډی هغه یې وتړله چې دی بیا پانیسي او دا یې وویل خپل پلار ته عبدالله بن ابی ته چې تا دا ویلي چې موږ مدینې ته چې دی نو لاړ شو نو موږ به دا بېعزته خلق معاذ الله دا به موږ چې دی نو کاږو مدینه ستا نه ده مدینه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده دې ته به هغه سړی چې دی نو هغه ځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اجازه کوي اوس څو پورې چې نبی علیه السلام هغه اجازه نه کړې ته مدینې ته نشي داخلېدی دا ستا نه ده دا د نبی علیه السلام د هغه ښار دی دا د هغه مدینه ده نشي تللی نبی علیه السلام رستو نه را روانو دغه عادت مبارک دا چې لښکر کې به ټولو نه رستو راته نو مخکې ګڼه ده او شور دی نبی علیه السلام تپوس وکوي دا څه ګڼه ده او څه شور دی نو دغه صحابه ورته ووایي چې دا خو عبدالله خپل پلار هغه چې دی نو رایسار کړی دی او ورته وایي چې څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا باره کې هغه نه دی ویلي ته مدینې ته نشي چې دی نو هغه تللی او دغه نبی علیه السلام هغه راغی ورته یې وی چې بالکل اجازه ده ځي دي هغه ورته وی د یو بله خبره هم کړې ده چې دا عزتمن خلق به دا بېعزته خلق دا به د مدینې نه وکاږي دی به دا وایي چې دا مؤمنان دا نبی علیه السلام دا عزتمن دي او زه بېعزته یم زما ملګري بېعزته دي دا خبره به دی د خولې نه وباسي ګڼې بیا هم دی نشي تللی هغه د هغه خبره هغه یې ما وکړله چې بس دا عزتمن دي او زه زما ملګري مونږ بېعزته یو او ذلیل یو دا عزتمن دي نو پس ته هغه پلار هغه چې دی نو هغه پرېښه هغه مدینې ته راغی